د چارسدي سیاسي مذهبي او ټولنیزو فعالینو غوښتنه کړې ده چې ام اس ډي چکو ډاکټر جانزید د خپل څوکۍ نه لرې کړی شي. ګینې دوی به د جمعې د ورځې نه احتجاجونه پیل کړي او بیا به د هغې ذمهواري په ضلعي انتظامیه وي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 22 نیټه ام اس ډاکټر جانزید د دوو خبریالانو په ضد مقدمه درج کړه او ویلي چې خبریالانو په هسپتال کې احتجاج ریکارډ کړی دی. دغه احتجاج هغه وخت ریکارډ کېدو کله چې په هسپتال کې دننه د انتظامی د غفلت لوجې او ماشوم جون د لاسه ورکړو. د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام ضلعي مشر مولانا سید ګوهرشاه د خبریالانو سره د ام اس بد چلن غندلی دي او ویلي چې دا د خبریال آئینی او قانوني فرض دی چې هغه متاثر شوی کورنۍ ته پرسنو کې ځای ورکړي او څوک چې د میډیا مخه نیسي نو هغه د قانون او آئین مجرم دی. ښاغلي ګوهرشاه وایي چې د دوی ګوند د خبریالانو د ام اس د معطل کولو او بدلولو د غوښتنو مرسته کوي. زه بالکل د عوامي مسالې بالکل پوره حمایت کوم. موږ ته چې کوم مشکلات دي یوازې د صحافان یوازې نه دي بلکې د قوم عوامي مسایل دي. دی وجه موږ صرف صحافیان بیا هم د دې موږ حمایت کوو. مرګتیا هم کوله د جایز تعاون هم وسره کوو. پکار دا چې کوم مطالبه نن پیښ شو موږ هغه حمایت کوو او زموږ څونه خیال دي نور مشران هم د حمایت وکړو د ام اس ترانسفر او د هسپتال د خکول لپاره. صوبه کې د دې ډېر وخت شو په دور دا چې عوامي مسایل نه حل کوي. بل خو د دکاندارانو نماینده تنظیمونو متحده شاپکیپر فدریشن تاجر اتحاد اوال تاجر اتحاد ویلي دي چې کوچري په درې ورځو کې ام اس د خپل کورسۍ نه لرې نه کړی شو نو دوی په ټوله ضلع کې شټر ډاون هړتال پیل کړی. زما په خیال دا د صحافي ذمہداري جوړیږي چې کوم ځای کې عوامو ته مسایل ای ون چې ګورنمنت کوم غلط کار کوي دا غیر ښکارا کول او دغه شان د عوامو مسایل د اجاگر کول دا د صحافي ذمہداري ده او زه وایم چې بالکل اغي د حق جوړې ده چې اغي تلې و دا کم چې پریادیانو د اغي غپریاد د وګدارانو ته ورسو خو د بده مرغه دلته چې کوم حالات روان دي د زمنګ د ام اس په حواله باندې نو زه خو دا لول دا خبره کوم چې دا زمنګ علاقه دومره اویر نه ده ځکه چې نن هم کم د ګایني پیشنټس دي نو هغه راځي دلته 400 ته ډون بیرز لول غوډر خلکو ته دا پته نه لګي چې پر ازړو کې هسپتال شته کنيشته دي نو بیا دلته کې دوی هغه یونټ غون ختم کړي دی او بیا هغه د دې زناري پر کې او ته دغه ته رزړو ته لګي نو موږ دغه مزمت کو او چې دا یو یقین دهانی د تاجر اتحاد د صدر په حیثیت در کوم چې د صحافتی برادر سره به ان شاء الله وګپو ولاړو. د خبريالانو احتجاج ته کوم حکومتي غړي یا د هسپتال انتظامی هیڅ جواب نه دی ویلي. خدا مظاهرین وایي چې مس په درغلو کې کاکړ دی او د پاسر د صوبایي وزیر صحت تیمور جګړه لاس پروت دی چې پاترس کې د 400 د مریضانو جون په دوله غولې دی نو باید چې عدالت دی د کې نوټس واخلي. حالب خان شیرپو دلبر نیوز 400